قدرمنو عزتمند مسلمانانو ورونو، تاسو دروان دي د قرآن عظیم الشان یو آیت کریمه او ورسره د امام الانبیاء فخر الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک ملغلرنا یو حدیث پاک ما تلاوت کو اللہ رب العزت تے لگ وقت مختصر الفاظ کے ما غنی گناہگار تا صحیح وینا تاستا صحیح اوریدو او بیا مونږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق دې را نصیب کړي. محترمو، من عرف نفسه عرف ربه، چا چې خپل ځان وپېژند خپل رب به وپېژني. خپل ځان ته وګوره چې الله رب العزت پتا کې څومره خپل قدرتونه ښکاره کړي دي، څومره انعامات دي چې الله رب العزت په دې انسان باندې پرزو کړي دي، څومره څه دي چې الله تعالی د انسان له په انسان په بدن کې دننه او د انسان د بدن نه بهر په دې دنیا کې د دې انسان دپاره الله څومره څه پیدا کړي دي. که دې خپل ځان ته یو بنده وکتل نو د غوښې نه جوړ دی، د هډوکو نه جوړ دی، او د الله رب العزت پکې هغه قدرتونه دي چې الله تعالی خپله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که تاسو د الله انعامات شمیرل غواړئ نو شمیرلی نه شئ. الله ذوالجلال د مور په دې خېټه کې د انسان په کومه طریقه باندې پیدا جوړ کو په فی ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. الله وای د یو پیدایش نه مې بل ته ورواړولې، د بل نه مې بل ته ورواړولې، د بل نه مې بیا بل ته ورواړولې. فی ظلمات ثلاث په دریو تیارو کې دننه مې ستا فټینګ وکړو، ته مې برابر کړې، ته مې جوړ کړې. څومره لوی احسان مې ورباندې وکړه، د نیش نه مې شته کړې، د عدم نه مې وجود ته راوستې، د مور په خېټه کې ما ستا نشونما وکړه او تربیت مې دله وکړو، ته مې جوړ کړې او په داسې انداز باندې مې جوړ کړې، دومره ښایسته مې جوړ کړې په تیارو کې دننه داسې فټینګ دی چې وروستو د انسان ښه لوی شي او غټ شي او 5.5 فوټه اوچت شي او دی دومره ښه غټ شي، د هغې نه وروسته هم د ده د اندامونو باریکۍ او په ده کې چې خدای کم قدرتونه ډاکټران پې باندې ریسرچ او تحقیق کوي، په یو شي کې کلونه تېر شي او په یو شي کې هغه ډاکټر چې نو هغه سپیشلایزیشن په هغې یو شي کې سترګه کې څو سپیشلایزیشن په دې سترګه کې کېږي، څو قسمه ډاکټر جوړېږي یو سترګه کې. د سترګې سپیشلیسټ یو نه دی، د سترګې د یو شي یو سپیشلیسټ دی، په دې کې بل څه دی د هغې بل سپیشلیسټ دی، د هغې بل شی دی هغې کې بل سپیشلیسټ دی. د رګونو د هغه ورځ دلته یو د جومات کې د جمعې پر ډاکټر صاحب پکې ناست و، وی چې زمونږ چې موږ کم تعلیم او د دې دپاره کم تحقیق کو او چې کوم زده کړه کوله د دې سترګې او د دماغو په منځ کې 14 لکه کنیکشنې 14 لکه کنیکشنې د دماغو او د سترګې په منځ کې 14 لکه کنیکشنې دي او په دې کې به دغه 2 لکه کنیکشنې چې دي دا 2 لکه تارونه چې دي دې ته د انسان رصد شوی دی، دې ته انسان رسېدلی دی، دا 11 لکه ته لا نه دی رسېدلی. دا د هغه خبره وه نو چې الله رب العزت دا سترګه څه وخت جوړول هم دا څیزونه یې پکې ایښي دي، نو هغه وخت کې د مور په خېټه کې دننه په تیاره کې چې دا دوره کنیکشن یې ورکولې نو دا سترګه څومره وه او دا دماغ وخت کې څومره. اوس خو لوی سړی دی، غټ سر دی، غټه سترګه ده، اوس یې دی لکه تحقیق کوي نو
نشي رسېدی ورته ټول نشي را کنټرول کولی ټول سترګې باندې ریسرچ ځای ته نشي رسولی نو چې کله د مور په خیر او سره د دې نه چې دا ښه غټ پټ شو اوس دی د هغې تحقیق کوي او دا سترګه سپړي او دماغ سپړي او هغه کنیکشنو ته ګوري هغه تارونو او رګونو ته ګوري نو هغې ته څومره رڼاګانې کوي څومره لایټونه لګوي څومره هغې ته هغه خودبینونه او دوربینونه لګوي او څومره آلې ورته لګوي او په هغې باندې هغې هغه معلومات کوي الله رب العزت وایي خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ما چې ته فټ کولې نه آله وه نه رڼا وه نه بلپ و نه مې سترګې ته هغه خودبین لګولی و هېڅ شی مې نه و کړی او په تیاره کې وه او بیا تیاره کې بله تیاره او په تیاره کې بله تیاره فی ظلمات ثلاث د شپې تیاره شوه د مور د خېټې تیاره شوه په خېټه کې دننه بیا د یو پړده د بچي دانې او د بچي کور تیاره شوه بیا د هغې نه پس ته د ماشوم نه یو بل څادر تاو دی د هغې تیاره شوه الله پاک وایي په دې تیارو په تیارو تیارو دریو تیارو کې دننه ما ستا فټینګ کړی دی او چې اوس لوی سړی شوې او راپیدا مې کړې او ته تحقیق کې نو اوس هم ته د خدای پاک په هغه قدرتونو باندې ستا علم نه رسېږي نه یې شي را کنټرول کولی لکه دا د سترګې شوه د زړه سپیشلیسټ ځان له هغې یو ډاکټر پکار دی د غوږو دې له ځان له پکار دی د سرمنې دې له ځان له پکار دی د هډوکو هغې له ځان له پکار دی د رګونو هغې له ځان له پکار یو ډاکټر داسې نشي کېدی چې د یو انسان په ټولو مرضونو باندې په ټولو اندامونو باندې هغه دې پوه شي نو انسان خدای څومره په کمال جوړ کړی دی د غوښې جوړ دی داسې د کمال نه ډک دی بعضې څیزونه الله پیدا کړي دي هغوی واښه خوري هډوکي نه خوري غوښې نه خوري لکه غوا شوه میخه او ګډه بیزه شوه پاڼې به خوري واښه به خوري دا څیزونه به خوري او دا نور څیزونه غوښه نه خوري بیزه یا ګډه یا غوا یا میخه غوښې نه خوري هډوکي نه خوري بعضې څیزونه دي الله پاک داسې پیدا کړي دي د هغې دننه داسې همدکه د غوښو نه جوړه معده ده هغه الله داسې جوړه کړې ده چې هغه به هډوکي خوري غوښې به خوري لکه شرمخ شو او ګیدړان شو شرمخان شو ډومبړان شو ازمري شو او دغه څیزونه شو نو هغوی واښه نه خوري دا څیزونه خوري انسان الله رب العزت داسې پیدا کړی دی چې دی غوښې هم خوري واښه هم خوري ساګ هم خوري او روټۍ هم خوري اوړه هم خوري الله رب العزت پکې داسې فټینګ کړی چې هم دا ازموي هم دا ازموي غټه ژبه د الله پاک سنډاله ورکړې ده اوښلې ورکړې ده ځناورو ورکړې ده خو هغه په غټه ژبه باندې څه ویلی نه شي انسان له الله پاک وړه غوندې دو ګوتو برابر ژبه د یو چټاکی نه ده او دی په هغې باندې اظهار مافي ضمیر کولی شي د ده په ړه کې دننه کومې خبرې تېرېږي نو هغه تا ته په دې ژبه راښکاره کولی شي څومره د خدای قدرتونه دي ځکه الله فرمایي الحمد لله رب العالمین حمد او ثنا او صفت خو خاص الله لره دی څومره صفتونه چې دي نو دې صفتونو لایق خو یو الله دی د الله صفت دې وکړی شي رب العالمین رب د تمام عالمو دی رب دې تربیت کوونکی دی الله وایي دا انتظامات ستا په دې بدن کې دا چې کوي دا یو زیم چې کوم څوک داسې نشته په دې دنیا کې نه یو حکومت شته نه دا ټول حکومتونه شته نه یو ساینسدان شته نه یو هوښیار شته نه هېڅوک نشته چې په دې انتظاماتو د انسان په دې کې یو شی وکړي دا نشي کولی مصنوعي که کوم شی جوړ هم شي د انسان کې فټ کې هغسې چرې نشي کېدی کوم چې الله پیدا کړی دی که ته مصنوعي ګرده جوړه کړي نه کوي کار کوم چې او دغه وینه ده د دغه وښونه جوړه ده چې تا وخوړل دغه روټۍ دې وخوړه دغه څه چې دې وخوړل دې معدې ته لاړل او دې معدې هضم کړل د دې نه وینه جوړه کړه ستا دا او پازیټیو وکړه بي پازیټیو یې کړه دا چې نګټیو وکړه وینه دا رنګ یو دی خوراک یو دی څښاک یو دی او ستا دا یو قسم جوړه شوه زما دا ستا کې کار نه کوي ستا دا بیا زما دا کار نه کوي
دا د الله قدرتونه دي. الله پاک وایي که چېرې زما قدرت که دې ته د عمیق او ډونګې نظر وکړه تفکر ساعة فی خلق الله فی مخلوقات الله، یو ساعت د الله رب العزت په دې مخلوق کې فکر کول، د خدای قدرتونو د فکر کول، خیر من عبادت 60 سنه، د شپېتو کالو د عبادت نه بهتره دی. عبادت چې کې بس ته یو رټه لګې، بس موس کې او دس کې تلاوت کې نور د خیال نه دی، او دا چې ته غلی کېناستې او داسې د خدای د قدرتونو ته خیال شو، نو په دې باندې ته الله پېژنې. ستا پړه کې د الله عظمت را دننه کېږي دې سره، د الله ذوالجلال هغه لوی او بړایي ستا دې زړه ته په دې سره را دننه کېږي. الله پاک وایي تاسو زما قدرتونو ته سوچ وکئ، فکر وکئ، نو دا قدرت ته د الله سوچ او فکر کول دا د شپېتو کالو د عبادت نه بهتره دی. او خپل ځان ته وګوره چې الله ذوالجلال زما دپاره څومره انتظامات زما په بدن کې وکړل، د بدن نه بهر یې راله څومره انتظامات وکړل ستا دپاره چې تی پیدا کولې، تا ته به د رڼا ضرورت و، نو الله پاک درله رڼا پیدا کړه، ورځې درله پیدا کړه، نور راخېږئ رڼا کوي درله. تا ته به د آرام ضرورت و چې ته را لوی شي، اوس به ته که لوی شی کړوکې، خو تا ته د آرام ضرورت دی، د خوب ضرورت دی. الله رب العزت درله د خوب دپاره بیا تیاره پکار ده او خاموشي پکار ده، نو الله ذوالجلال درله شپه پیدا کړه او تیارې راوسته چې ته پکې بېغمه سملې. او خدای پاک ستا د آرام د رستو دپاره لکه چې خاموشي پکار ده، نو چرګان یې اوده کړل، وږي به یې ټوله شپه خو پاسي به نه، غوان یې اوده کړل، وږي به یې ټوله شپه خو خر به کوي او پراته به یې کش به نه کوي. هر یو شی الله ذوالجلال هغه شپه چې ورباندې خسته کېږي او د شپې د آرام پې مزه پیدا کېږي. مثال سپی دی چې غپ کوي، چرګ دی چې داسې پکې بانګ ووایي، نو هغه الله ذوالجلال پکې د مزې دپاره هغې پیدا کړي چې دا بعضې څیزونه پکې لکه سپی غپ کوي، نو دغه د شپې چې ته ویښې غپ واورې دا بل یو مزه درله درکړه. یاره خو الله ذوالجلال د انسان سره کم احسانات کړي دي، د دا سوچ نشته. دا خوب څه شی دی چې الله پاک په تا باندې راوسته، لکه ته سملاسې ډډه دې ولګوله، نو داسې څه شی دی چې هغې د وجې نه ستا غوږونه شته، سترګې، خوله او ژبه هر څه دې شته، غوږونه دې شته او اورېدلې بس کړل، سترګې دې شته او لیدلې بس کړل، لاس او خپې شته حرکت یې بس کړ، او سوچ او فکر دې دماغونه ووته. 15 غنټې 10 غنټې ته ودی او 10 غنټې دا اندامونه ټول بېغمه پراته دي. الله ذوالجلال سره دې نه ژوندی یو خدای پاک تر سره داسې معامله وکړه چې تا له آرام درکوي، نو دا هر څه دله خاموش کړل. عزتمندو الله رب العزت فرمایي ما په تا باندې ډېر احسانات کړي دي، تا سره ما دا دوره څه کړي، دا ما څه له کړي دي، دا مې دې له کړي بنده چې ته به زما عبادت کې. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او ته به زما د حکم تعمیل کې، زما بنده تا جس فقیر یې، ته زما ته محتاج یې. پارسه کې الله الصمد، الله ذوالجلال فرمایي زه صمد ذات یم، زه بې حاجته ذات یم، زما چاته ضرورت نشته او ما ته د هر چا ضرورت دی. الله ذوالجلال هغه ذات دی چې هېڅ چاته د هېڅ شي حاجت نشته، او انسان هغه دی چې په هر څه کې الله ته محتاج دی. الله موږ ته په هېڅ کې نه دی محتاجه. که چېرې موږ یو نو هم د الله تعالی پروا نشته، او که موږ نه یو هم د الله ذوالجلال پروا نشته. دا دنیا دا مخلوق شته نو یې دی، که نه دی د الله رب العزت خدایي به امک کشان خدایي. خو محترمو موږ الله ته په هر څه کې محتاج یو. موږ چې ساه اخلو نو محتاج یو، او چې ساه واخلو بیا یې خارجو نو الله ته محتاج یو. الله ذوالجلال ته ضرورتمند یو، حاجتمند یو. خوب که نه راځي الله ته محتاج یو، خوب چې راشي رانه نه ځي نو بیا الله ته محتاج، یا الله دا خوب رانه بوځي. که موږ اوږي شو نو خوراک کې او په رزق کې الله ته محتاج یو، چې رزق راله راکړي نو په ازمېدو کې بیا محتاج یو، چې هضم شي نو بیا په خارجېدو کې الله ته محتاج یو. الله ته خارج کې ته په خیر سره اوبه دې وڅښلې، هضم شوې، اوس چې نه بهر کېږي نه وځي. سبق یې محترمه چې دا تړته کې بیا بنده وایي امتیاز یې نه کېږي، څنګه چلي؟ څومره محتاج دی الله ته. هارون رشید بادشاه په دربار کې خبره مې ورته کړې وه، بالول ناست دی، بالول دانه. هارون رشید بادشاه اوبه وغوښتې، چې اوبه وله رالې، کټورې دی هغې څکلې، نو دا بالول ورته وایي جي لږ وار وکړه، زه ته یو خبره کوم. وایي هم وایه څه وایه؟
ویا څه که چېرې دا اوبه نه میلاوېدي نیش شوې نو او دغه یو کنډولې اوبه وې په دې بولي وه تا به پې څومره بولي کړې وه تا به پې څومره پیسې ورکړې وې هغه ورته یاره دا اوبه چې نیش شوه دا یو کنډولې اوبه وې ما ته ضرورت وې او ما سره پې بولي کېده ما به پې دا خپله نیمه بادشاهي ورکړې وه خو ما به دا یو کنډولې اوبه اخیستې وې او هارون بادشاهي نن سبا په هغې کې 25 بادشاهۍ چلیږي دومره بادشاهي وه ما به دا یو کنډول اوبو باندې 25 بادشاهۍ لکه نیمه بادشاهي به مې پې ورکړې وه خو دا یو کنډول اوبه به مې حاصلې کړې وې هغه ورته یې ښه او یې جي که دا تا څکلې وې او هضم شوې وې مثانې ته تلې وې او بیا وتې نه واړه بول نه خارجېدل نو هغه وخت سره خو د اپریشنونو او د پیپونو خېجولو هم څه انتظام نه و نو بیا به دې څه کړي بیا که چېرې مثال په طور تا ته چا داسې دغه کو چې زه به یې دله وباسم دنه دا اوبه خارجې به کم دا میتیازې به دنه وباسم خو ماله به راکې دوره شی نو تا به څومره څه ورکړي ویره بیا خو به مې پې دا ټوله بادشاهي ورکړې وه خو چې خارجې کړې وې رانه هغه ورته وی الحمدلله شکر الحمدلله ستا دا بادشاهي د رضې الله پاک ماله په څو کرته باندې راکوي په څو کرته یې راله راکوي سکه مې ازمیږي خارجېږي سکه مې ازمیږي او خارجېږي سکه مې ازمیږي او خارجېږي الله تعالی خو ستا دا بادشاهي د رضې ماله په څو کرته راکوي محترمو د الله ذوالجلال احساناتو ته وګوره او باقي دا غریبي او فقیري او مالداري دا امتحان دی یاره په دې باندې مه خفه کېږه غریب په غریبای کې امتحان الله پاک پې کوي مالدار باندې په مالدارۍ کې امتحان کوي نه په مالدارۍ کې الله یېرې او نه په فقیرۍ کې الله یېرې دا د دنیا که مالدار دی هم د مقرر وخت یا به پوره کوي او بیا به چوټي کوي بیا به ځي دې دنیا نه که غریب دی هم دی به خپل مقرر وخت برابروي او بیا به چوټي کېږي او بیا به دې دنیا نه ځي دا په مالدارۍ او په غریبۍ نه ده دغه خو امتحان دی په چا باندې د غربت امتحان دی په چا باندې د بیمارۍ امتحان دی په چا باندې بچي نشته امتحان دی په چا نارینه اولاد نشته امتحان دی په چا باندې اولاد شته او هغی په امتحان کې راګیر دی په چا سړي دا امتحانات دي او باندې خلک وایي یو بل ته ستانه ورکوي پیغور ورکوي سړي ته وایي خدای پېژندلې داسې مه وایه قربان داسې مه وایه د دې وجې نه خو الله ذوالجلال مخکې انبیاء کرامو باندې دا قسم امتحانات راوستي که چېرې مثال په طور داسې وې که چېرې مثال په طور دا غریبي نو غریب خو خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام څومره غریب دی که چېرې دا بیماري نو که د بیمارۍ خبره وې نو حضرت ایوب علیه السلام باندې الله څنګه بیماري راوستې وه نو ولې د الله ذوالجلال ایوب علیه السلام خوښ نه و او خو د الله پیغمبر و پیغمبران خو د الله ډېر نږدې وي نو که ته وایې مثال په طور چې بچي انو لوط علیه السلام له چې الله تشې لوڼه ورکولې نو ولې ورکولې دا وروستو خلکو ته یو سبق پرېږدي چې ګوره تاسو په دې دا د الله امتحانات دي نبي علیه الصلاة والسلام له الله پاک زامن ورکړل ترېنه یې واغېستل چا له الله پاک بچي ورکړي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما الله وایي چا ته مې خوښه شي نو زامن وله ورکم لوڼه وله ورکم چاله تشي لوڼه ورکم چاله تش زامن ورکم چاله ګډ وډ ورکم چاله اړو ورنکم چاله اړو هېڅ ورنکم دا د الله تعالی کار دی د الله نو دا قسم تانی او پیغورونه یو بل له ورکول دا بالکل نه په کار بیماري در باندې راله حضرت هم چې خدای پېژندلی دقسې ښی ښه دا که په تا راله دا که چېرې مثال د خدای د غذاب علامه یو دی دا خو امتحان دی نو ایوب علیه السلام باندې چې دومره سخت مرض الله تعالی راوسته چې د کلي نه وته بار دیره دی او داسې حد ته ورسېده چې یا الله څومره دماده یې کش نه کو او بیا چې یا الله ما ته اوس داسې دغه کې چې ستا ذکر و اذکار رانه پاتې کېږي نور امتحان ما ته ګران دی نو ولې څومره سخت امتحان بچي ترې واغېستل دا خو به راځي پکې خو د الله ذوالجلال احسانات انعامات په انسان باندې ډېر زیات دي الله پاک وایي ما هېروه ما الله یاد ساته انبیاء کرامو صحابه کرامو څومره سختې ژوندونه تېر کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام په تمام مخلوق کې د الله ذوالجلال نه پس ته د نبی علیه السلام برابر هېڅوک نه دي تېر شوي نبی علیه السلام له چې الله ذوالجلال کوم مقام ورکړی و کومه درجې ورکړې وه دا هېڅ چاله نه ده ورکړې
نشته لکه د نبی اسلام نه پس د نبی اسلام برابر د الله رب العزت نه پس د نبی اسلام برابر هیڅوک نشته یو نبی اسلام دی چې الله پاک ولې دومره لوړ مقام ورکړی دی نو چې د الله ته دومره نږدې دی چې خدای په قرآن کې په کمو کمو القابو باندې ستایلی دی په طه باندې یاد کړی دی په یاسین باندې یاد کړی دی سترګې ولې یادې کړي دي زړه مبارک ولې یاد کړی دی مخ مبارک والضحا یې یاد کړی دی زلف مبارکې ولې یادې کړي دي چې الله ذوالجلال ته دومره محبوب دی چې الله تعالی وایي زه پې درود وایم زما فرشتې پې درود وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا و مؤمنان وایي تاسو پې هم درود وایئ چې الله پې درود او سلام رالیږي فرشتې یې پې رالیږي او انسانانو ته نو خو پوه شه که نه چې بس د هغه برابر نشته څوک که نه نو په هغه باندې الله پاک څومره سختې راوستي څو ورځې به په هغه ته روټۍ خوراک به میلاو نه شو چې نبی اسلام وفات شو یو صحابي دی هغه ورته وایي الله دې رحم وکړي په تا د الله حبیبه ژوند دې تېر که خو 2 ورځې مسلسل چرته تا د اوربشو په روټۍ باندې لا ځان نه دی موړ کړی په تمامه زندګۍ کې د اوربشو په روټۍ لا ته نه موړ شوی د غنمو خو پرېږده د اوربشو روټۍ باندې نبي علیه الصلاة والسلام یو پیرې ته داسې ناست دی او د شپه ده او عایشې بیبي په کور کې دی عایشې بیبي سره نمبر دی نبی علیه الصلاة والسلام داسې ور ټیټ شو په دې بازو باندې دا خېټه کېښود او داسې ځان یې ور جوخ کړو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي د الله حبیبه دا ته څه کوې دا ته ولې داسې کوې دا تا خو ناشنا غوندې کار وکړو دا خېټه داسې په دې بازو دوره جوختول او داسې ځان کلکول دې څه مطلب دا د څه دپاره کوې نبي علیه السلام ورته وایي عایشې د لوږې د لاسه لوږه مې دومره زیاته خېټه مې خوږېږي نو داسې کومه چې دا معده یو بل سره جوخته شي چې دا درد لږ کم کړي عایشې رضی الله عنها ورته وایي د الله حبیبه په ژړا شو ورته وایي که تا وغوښتل د الله تعالی نه څه چې ته وایې الله پاک به یې درکړي نو ولې نه غواړې نبی علیه السلام ورته وفرمایل ورته ویې زما نه رسټو زما نه مخکې زما وروڼه چې دي انبیاء کرام په هغه یې سختې تېرې شوي دي زما نه رسټو به هم داسې خلک پیدا کړي چې غریبي به یې پې نو زه هم داسې نشم کولی چې زه په دنیا کې دومره د راحت او د سکون ژوند تېر کړم د مزو د داسې په مړه خېټه خوراک ماله خوند نه راکوي زما مخکیني وروڼه انبیاء کرام چې دي پیغمبران چې دي هغه یې داسې سختې تېرې کړي نو زه به خود هغه شان سختې تېروم ولې پې داسې راتلې محترمو دا امتحان دی په چا به څنګه په چا به څنګه که الله ذوالجلال څه احسانات انعامات درکړل او څه یې وکړل ډېر شکر دی که یې ونه کړل او بل دا دی چې په مالدار سړي باندې په مالدارۍ کې امتحان دی چې دله الله وس ورکړی چې دی په دې خپلې مالدارۍ کې څه کوي په د دا امتحان دی دی الله یادوي نه یادوي د الله په نوم باندې څه ورکړه کوي نه کوي د غریبانانو فقیرانو خیال ساتي نه ساتي د الله محترمه چې الله وس درکړه د خپل ګاونډي به خیال ساتي د خپلو بچو به خیال ساتي د معاشرې به خیال ساتي د زناور به هم خیال ساتي زناورو به هم خیال ساتي عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ عبدالله بن جعفر رحمه الله صحابي نه دی یو ولی د الله تعالی دی ته پیرې ته په یو ځنګل باندې روان په ځنګل کې چې څه منځه مزل وکړو مخې ته یو باغ راغی په هغه باغ کې یو حبشي غلام دی یو حبشي غلام پکې ناست دی د هغه باغ څوکیداري کوي د هغه باغ باغباني کوي او د هغې خدمت کوي غلام دی د هغې خدمت کوي دی هلته کې لږ کېناسته او دمې وکړه عبدالله بن جعفر صاحب او چې کتلي ورپسې څوک راغې بیدیا یې راړه روټۍ راړه دی غلام پسې روټۍ راړه هغه یې دته حواله کړه هغه ته واپس لاړ 3 روټۍ وله راړې 3 دغه غلام لګیا دی په باغ کې کار مار کوي دی کې کتل یو سپی راغی چې سپی راغی نیغ دی غلام خواته راغی مخامخ ورته ودرېده او دی ورته تماشه کوي عبدالله بن جعفر صاحب ورته ودرېده
دغه غلام راغی او دغه روټو نه یو روټۍ راواغسته او د سپي ته یې وغورځوله هغه وخوړه نو بیا هم ولاړ دی نو د بیا کار مارکو نو بیا راغی دغه روټو نه یو روټۍ بل راواغسته او هغه هم د سپي ته ور وغورځوله نو دا هغه وخوړه او بیا هم ولاړ دی نو یو ساعت پس راغی نو یو روټۍ د هغې نه اخري بله راواغسته هغې هم د سپي ته ور وغورځوله بس هغه هم وخوړه عبدالله بن جعفر صاحب دې غلام ته وایي دا راته ووایه چې تا پسې روټۍ په رس کې څو ځله راځي هغه ورته یو ځل راځي او یې څومره روټۍ راځي وایي تا ونه لیده دغه 3 روټۍ راځي که نه نو تا چې هغه ټولې د سپي ته واچولې تا پسې بیا راځي نو ته به څه کوې هغه ورته وایي صاحبه زما دا باغ د کلي نه د آبادۍ نه ډېر زیات لرې دی دا په یو ځنګل کې دی او دلته کې سپي او پیشوګان نشته دا ډېر لرې دی دا سپی چې راغلی دی او دلته راغی معلومه دا شوه د لار چته خطا شوی او دی لوګي اغوستی او نو ځکه دلته راغی ما ته مناسب ښکاره نه شوه چې زه ځان موړ کړم او دا د الله ذوالجلال مخلوق یو ژوندی سترګه ده او ما ته ګوري او نو یې ما دته دا روټۍ ور وغورځوله جعفر بن عبدالله بن جعفر صاحب ته وایي نو چې تا دته وغورځوله او دی دې موړ کړ نو ته به څه خورې نو هغه ورته وایي دا یو ورځ په ناره باندې م تېرېدل څه ګران کار نه په ناره باندې به م تېره شي څه خبره ده سبا به راپسې بیا راړي نن ورځ به په ناره تېره کړم که نه دا دومره ګرانه خبره خو نه ده محترمو د زناورو هم خیال ساتئ د چرګانو په کور کې هم خیال ساتئ نبی علیہ السلام فرمای افضل الصدقه ان تشبع کبدا جائعا اوچته صدقه دا ده چې الله پاک چې ته یو اوږې خېټه مړه کې د چا چې د چام وي که د څاروي ده که د سپي ده که د پیشو ده او بیا چې د انسان وي او په انسان کې د مسلمان وي او د غریب وي او چې دې مړه کړه په څه چې دې مړه کړه کوشش کوئ محترمو په دې کې ډېر لوی خیر دی مشران چې دوره په مزه و په خوند و هغوی به د دې فقیرانو خیال ساته روټۍ به یې خوروله په چا باندې ګډان به یې پرې نه خورول ځاته دا نه هم چې تاسو سنډګان حلال کوئ ګډان حلال کوئ ځاته هم ته غریب یې په 100 روپۍ 2 روټۍ کېږي راواخله او چا د یو غریب راغلی دی جومات اکثر دی جومات ته مسافر راشي څوک ته تپوس هم ونه کړي ته میلمه راغلی چا سره میلمه نو چې هغه ووایي چې زه چا میلمه یم بس زه هسې رالم نو ته ښه پوهې چې د روټۍ نه یې خوړلی نو که مالدار دی که غریب دی که ګناهګار دی که بېګناه دی که شرابي دی که کبابي دی نبي اسلام فرمایي چې اوږې خېټه وه مړه دې کړه نبي علیه السلام فرمایي افضل الصدقه دا په اوچته صدقه ده او نبی علیہ السلام اللہ رب العزت قرآن کی فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ وی دامی فیصلہ دا چې د حرامو کاروبار کې نو زبد مال کې کمیرا ولما پظاہر بډیریږي تب وای غنه دا مال ډیر شو او الله ذوالجلال فرمای په حقیقت کې به دا کمیږي څنګه به کمیږي داسې به کمیږي چې تب نه پويږي او بے ځای بلګي دومره پریشانای به درته جوړې کم داسې حالات بر باندې راولم چې ته به حق حیران یا خدای دا پس غم غریب سړي ته وور خپله غریبي ده د غریبای ډوډۍ ده وخوري شملي اوس کې بېغمه سملي یو مالدار سړی به چرې داسې په مده خوبونه کې کم چې غریب کوي یو مالدار سړی به چرې داسې د خوند خوراکونه کې کم چې غریب دی اجزای سره او د شملو سره او د لسای سره وخوړه چرې به مالدار سړی د ګټ سره داسې د مدې خوراکونه کې زمونږ شیخ صاحب الله دې علی کې رحمت کی هغه به فرمایل شیخ شیر علي شاه صاحب وی یو پیري ته د فورډ ټریکټر یاد کړه که فیټ ټریکټر یاد کړه دې ټریکټر کې یو ټریکټر یاد کړه وی د دې هغه مالک را سره میلاو شو او داسې خبرې ترې کېدې نو ما ورته څه خبرې کېدې نو یې راته وایي چې زما په خپله کارخانه کې په خپله کپنای کې چې ټریکټر جوړېږي پای کې چې کوم غریب دا مزدور کار دی او دا لیبر دی دی چې کوم خوراک کوي که یو ورځ ما دکه شان خوراک په مړه باندې وکړه کم چې دی کوي او دکه شانتې ازم شسنګ چې دی ازمیږي وی په هغه ورځ به 10 ټریکټرې د الله په نوم خیراتي ورکړي 10 ټریکټرې خو که داسې وشوه چې داسې په مړه مې وخوړه کم چې دی غریب وخوړه او داسې مې وخوړه لکه د ده چې څنګه وخوړه هر څه سره په ګنده لاسونو یې وخوري
هر څه وخوري او بس چې څه وخوړل څه وڅکل هېڅ وی که ما داسې وخوړه او هضم شو ما ته څه تکلیف نه وي زه به لس ټکټر د خدای په نامه ورکړم. نو محترمه ته یو غریب په یو 2 روټو باندې موړ کا دې ته خوشحاله شه چې داسې څوک پیښ شو دې ته خوشحاله شه چې دا او که ته وایې چې دا خو ډېر پلیت سړی دی په ده خو یې نه خورم نه که نه قربان پلیت او پاک سره ستا کار نشته د هغې تپوس به د هغه نه د الله کوي چې ته پاک وې او که ته پلیت وې ته هغه څنګه وې. ابراهیم علیه السلام به یوازې روټۍ نه خوړه یو پیرې ته پې یو سړی راغی او ده ورته راځه ما سره به روټۍ وخورې کېناسته ورته یې سم الله د خدای نوم واخله بسم الله ووایه هغه ته یې زه خو الله نه منم ته خو بسم الله نه وه. ابراهیم علیه السلام ورته ته الله نه منې وې نه ته مسلمان نه وې نه پاسوي بیا د ما دلته ما سره سره کښېنې داسې ګنده او داسې پلیت مشرک ته به زه د هغه زما پاسه بس هغه روان شوې ټیک ته که نه به خورم که نه چې روان شه الله ذوالجلال ورته وحې راولېږله ورته یې زما بنده دی که ما مني او که نه مني زما بنده دی ما پیدا کړی دی دی ما نه مني او زه وله رزق روزانه ورکوم نن مې ستا مېلمه که نو تا ترې نه پاسو تا پاسو چې پاسه نو بعضې خلک یي که نه چې ته دا چرسیان پوډریان یا سی وږي وایي روټۍ راله راکړه نو دی ورته وایي رک شه سړیه دا مخ دې پناه که او دا بد دا ته څه کې د خدای بنده دغې تپوس خو به تې الله کوي که نه چې دا تا ولې داسې کول تا دا ګناه او دا ظلم او زیاتۍ او دا دې کو دا ولې دې کو موړ یې که څاروی د ښه یې موړ که حلالۍ رستو نو حلال یې که خو موړ خو یې که که نه چې الله دله اجر درکړي. نو محترمه هغه سپي د هغه چې دا 3 وړ روټۍ ده ورته ویې ته ویې ماله به سبا بیا راشي خو دا مې نه شو برداشت کولی چې دا سپی دلته ما دلته کې سپي څه کوي دا خوشه ځای دی دی لوږې اغوستی او دلته ځکه ما خواته راغلی دی. عبدالله بن جعفر صاحب راغی ورته ویې ستا دا باغ د چا دی دا د پلانو دی په دې کلي کې دې کلي کې پلانې او پلانې هغه دا د هغوی باغ دی زه د هغوی غلام یم. هغوی له راغې ورته وی دا باغ خرڅوي وی نه جي ویره زما په کار دی په ما یې خرڅ کوي وی بس چې ته وایې خرڅ پې کړو ګنې موږ ته ضرورت نشته وی زه صحیح ده بس خرڅ پې کړو باغ یې پې خرڅ کړه دې کې دا غلام دی دا را باندې هم خرڅ کوي وی نه غلام نه خرڅو وی نه دی را باندې خرڅ کوي وی نه هغه موږ سره ډېره زمانه تېره شو وخت ډېر تېر شه زموږ اړه نه کېږي ورته وی زه ته مینت کوم دی را باندې خرڅ کوي چې ته خفه کېږې در خرڅ پې کړو ګنې موږ ته ضرورت نشته یې خرڅولو صحیح شه بس زه غلام یم خرڅ کړه د خرڅ یې کړه ولاړ او ورته یې ویې هلکه دا باغ ما د هغوی نه په بیه باندې واغسته ورته ویې ښه زه بس ښه شوه ستا دې مبارک شي چې تا واغسته ستا باغ شو او بس زه به تې ځم زه د هغوی غلام یم ویې نه ته مې تې هم په بیه اغستی ورته ویې ښه زه ټیک شو چې زه دې واغستم د هغوی غلام نه ستا غلام وایا د باغ خدمت به کوم که نه ځان سره یم بوځې نور څه خدمت به کوم وی نه نه به د باغ خدمت کوې نه به نور څه خدمت کوې زما په زړه کې یو خبر راله خلک وایي چې عبدالله بن جعفر ډېر سخي سړی دی نو زه خو سخي نه یم سخي خو ته یې چې 3 روټۍ دله رالې او ته وږې یې په خوشې دشته کې 3 واړه دي یو سپي ته واچولې داسې خو ما چېرته نه دي کړي ما له حیا راله ستا د دې کار نه نو بس دا باغ ما د هغوی نه واغستو ته مې هم واغستې ته مې د خدای دپاره آزاد کړې زه غلامۍ نه مې وویستې ته آزاد شو دا باغ ستا شو تا مې در وبخه هغو ته یې خدای د سره خو وکړه. نو عزتمندو چې د الله د رضا د خیال وساته الخلق عیال الله واحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله حدیث کې راځي الله وایي دا مخلوق زما داسې لکه بچي بچان په دې مخلوق کې زما هغه څوک ډېر خوښ دی چې زما مخلوق سره احسان کوي ښېګړه کوي ته الله رضا کې دا مونځ ځکه کې ته الله رضا کې دا د شپې پاسېدل ځکه کې ته الله رضا کې دا تلاوت ځکه کې ته الله رضا کې دا تسبیحات او تسبیح چاړې او ذکر کې دا ځکه کې نو الله ذوالجلال فرمایي په دې ټولو دغه کې خوشحالو کې په دې ټولو عبادتونو کې بهتر عبادت دا چې زما د مخلوق سره ښېګړه وکړه زما مخلوق خوشحاله کا دی ته خیر ورسوه دی سره احسان وکړه د دی دپاره ښه سوچ وکړه
د دې دپاره بد مه کوه، بدنیتیا مه کوه، حسد مه کوه، بغض مه کوه. او چې کله دې دا اراده وکړه الله پاک به وایي زه به ورباندې داسې لارې کولاو کړم چې ستا په ذهن کې به نه راځي. یو مشرک یو شرابي ګندګیر سړی دی او ډېر بېدینه دی، ډېر بدعمله دی او مالدار هم ډېر زیات دی. د شرابو دور به هر وخت د هغه په حجره کې به سټارټ و، خلک به شروع شرابونه به پکې څکلی کېدل. یو ورځ داسې شرابو سور جوړ شو، شرابیان ورسره دي، ښه په سور کې راغی، مزه کې راغی. غلام و غلام ته وایي دا 4 درهم واخله، دا وړه بازار نه موږ له دا څیزونه راړه. نو 4 درهم هغه وخت کې ډېر شی و، په هغې به ډېر کار کېده. پلانې شی راړه، پلانې دا راړه، دا ما سره میلمانه دي، دنیا مخلوق ورسره شرابیان را جمع دي چې په دی باندې دی لس انتظام وکړو. هغه غلام ورته وایي ټیک ده. غلام 4 درهم و، 4 درهم هغه وخت سره ډېر شی و. وایي اغسته بازار ته روان شي. چې بازار ته ورسېد، بازار کې یو سړی دی، یو بزرګ دی، منصور بن عمار رحمه الله، دا یو ډېر لوی بزرګ دی. هغه ولاړ دی او سوال کوي. څنګه سوال کوي؟ وایي تاسو خدای وبخه، یو غریب سړی دی، یو فقیر دی، ډېر سخت ضرورتمند دی، زما خپل وس نشته چې ورسره امداد وکړم او هغه ته اوس ضرورت دی. که چا سره یو 4 درهم وي د الله د رضا دپاره، هغه ما له راکړئ چې د فقیر لی ورکړم او هغه 4 درهمه چې څوک راکړي زه به هغه ته 4 دواګانې وکړم او هغه 4 وړه دواګانې به الله پاک د هغه په حق کې انشاءالله خدای قبولې هم کړي. خو که داسې څوک چې دا قرباني وکړي. دا غلام خو تېرېده لکه میله کې چې میلې والا دغه مداري لګیا وي، خلک ورته راغونډ شي، نو دی هم تېرېده. نو ده وایي چې څه چل دی چې ویې کتل خلک د ډېر زیات او را جمع دي او منصور بن عمار دا خبره کوي خلکو ته. دی ډکې وایي چې دا 4 درهمه دي، خو بدله به یې ورکړم، ادی به پې خپل کار وکړي. اته چې واپس لاړ شم ما ته مالک وایي چې څه دې وکړل؟ زه به ورته وایم چې بس ما نه 4 درهمه لړل. نو څه دي خو یو څو ګزاره به مې ووایي، سپېړې به راکړي، سوک به راکړي، وبه مې وایي، ومې دې وایي پرېږدی، خو دا کار کوم. لړه هغه صاحب ته وایي هم دا 4 درهمه واخله او ته یې راواغېستې دی. فقیر ته یې هم دا 4 درهمه واخله، زه خپل کار دی پې وکړه. فقیر خو لړ رخصت شه. ته ته وایي وایه خانه تا ته خو ما وویې چې څوک 4 درهمه راکړي هغه ته به 4 دواګانې کوم، څه دوا درته وکړم، څه غواړې؟ او ته یې جي ما ته خو چې دوا کېده، ما خو بس لومبی دوا دا ده چې زما مالک دی او دا 4 درهمه ما له هغه راکړي چې بازار نه پې دا راړه چې زه واپس لاړ شم چې ما سره به څه کوي. نو ما له دې 4 درهم په بدل کې چې خدای پاک نور راکړي. ورته یې الله دې دله درکړي. ښه زه وایه نور د بزرګانو خوا خبره هم داسې چې سوال هم داسې ته به وایې ګنداړو څه ونه وي، حالانکې هغه وینا یي، هغه بس وینا یي. وی بل مې دا دعا ده چې الله ذوالجلال دې زما دې مالک ته توفیق ورکړي چې توبه وباسي. ډېر لوی مصیبت جوړ کړی، د دنیا خلک یې تباه برباد کړ، په شرابو باندې په ګندګیرو باندې خلک را جمع کړی دی. نو هغه ورته وایي ښه زه وې دا دعا مې وکړه الله رب العزت دې وکړي چې خدای پاک دې توبه طیب کړي، د خپلې ګناه نه توبه طیب کړي. او ورته بل دې څه دعا ده؟ وی بل مې دا دعا ده چې خدای پاک ما د غلامای نه خلاص کړي، زه غلام یم او خدمت کوم او ما باندې ټول د ګناه خدمت کوي. کله را باندې شراب راړي شرابیانو له، کله را باندې څه کوي، کله را باندې څه کوي، د ګناه په کار کې اخته یم، غلام یم د غلامای نه که مې خدای خلاص کړي. او ته وایي الله دې وکړي زه دا دعا مې هم درته وکړه. بل څه وایې؟ 4م څه دعا ده؟ ورته 4مه دعا دا ده چې الله پاک ما ته تا ته دې ټول جمع چې دلته کې دا مجلس ته یا زما هغه مالک سره کوم خلک راځي چې الله پاک ټولو ته بخښنه وکړي. هغه ورته وایي الله رب العزت ته دا سوال دی دعا ده چې الله پاک تاسو ته بخښنه وکړي. بس دی را روان شه، مجلس ختم شو، عادی ته را روان شه، راغ خپل کور ته راغی. مالک ورته وایي وی څنګه چل دی وکړو، بازار ته مې لېږلی وی څه دې وکړل؟
او ورته وایي جي بس ما خو هېڅ ونه کړل ته تاله چې ما پیسې درکړې چې دا راړه دا راړه څه دې راړل خو ما رانړل ولې تا څه کول پیسې دې څه کړې وی جي بازار ته لاړم او دغه شان جمع وه خلک وه یو سړی وه هغه دغه شان خبره وکړه او بس ما ول هغه پیسې ورکړې ښه پیسې دې ورکړې وې یا د خدای په نامه دې ورکړې وې یا بس الله ذوالجلال د هغه زړه بدل کړی و هغه باندې دعا اثر شوی و د نیکانو بزرګانو صالحانو د ښو خلکو مجلس ته تلل هغوی سره ناسته کول هغوی نه دعا اخیستل دا یو مسنون طریقه ده نبی علیه السلام یو صحابي ته وی یا حی ای روریا موږ پښتو کې وروریا وی لا تنسانا فی دعائک موږ په خپلو دعاګانو کې ګورې مه هېروه نو دعا چاته چې وایي چې ما په دعا کې یاد ساتم دا څه بده خبره نه ده نبی علیه السلام صحابي ته وی موږ په دعا اویس قرنی صاحب رضی الله رحمه الله لوی بزرګ دی هغه وخت کې نبی علیه السلام په دور کې و او نبی علیه السلام صحابه را لیږلي ورله او زما امت ته دعا کوو نو نبی علیه السلام په خپله امت ته ولې دعا نه کوله دا موږ ته تعلیم راکوي نبی علیه السلام په خپله خو ما ته وایي چې په تمام مخلوق کې د نبی علیه السلام برابر څوک نشته موږ ته تعلیم راکوو چې د بزرګانو سره تلل د هغوی نه دعا استل دا یو ښه طریقه ده او نبی علیه السلام فرمایي چې دعا ځان ته کول هم ډېر بهتر دي خو د ټول نه زر مستجاب او چې زر یې قبلی نو هغه دا چې دعاء الغایب فی حق الغایب د غایب دعایب ته دعا کول چې ته نه یې او زه تا ته دعا وکړم او زه نه یم او ته ما ته دعا وکړې دا ډېره زر قبلیږي نو ورته وی دغه شان ما هغه سړي ته پیسې ورکړې او هغه ورته وی چې دعا ما ورته دعا وکړه هغه وایي چې دعاګانې مې ورته وکړې وی ښه تا چې پیسې ورکړې تا څه دعاګانو ورته ووې وی جي ما ورته څلورو دعاګانو ویلي دي کمه وی یو مې ورته وی چې خدای ما پاک الله پاک ما د دې غلامۍ نه آزاد کړي زه وی آزاد مې کړې زه دا دعا دې قبوله شوه بل دې څه دعا وه وی بل مې ورته وی چې خدای پاک ما د دغه 4 درهم په بدل کې اوس نور 4 درهم راکړي مالک به را سره چې څه عمل کوي ورته وی 4 نه 4,000 درهم مې درکړه دا واخله دا ستا شو نور څه وایي وی جي بله مې دا دعا ترې غوښتې وه چې الله پاک زما مالک ته توبې توفیق ورکړي ډېر ګندګیره دی شرابي دی وی راته وی چې ستاسو ټولو په مخ کې ګواه شئ چې زما رب ته توبه ده بیا به چرې دا نه څوک ونه کوم ما دې الله معاف کړي زما په توبو تو خدایا چرې به داسې نه کوم اوس مې معاف کو بیا به داسې نه کوم وی دا دعا دې م قبوله شو خدای ماله توبې توفیق راکړو د نن نه پس شراب ختم دا سیز ختم شو بل دې څه دعا وه ورته وی بل دعا مې دا وه چې خدای پاک تا ته او ما ته او دې مجلس ټول ته بخښنه وکړي ورته وی دا زما په وس کې نه ده د بخښنې دا اوس زما په وس کې نه ده دغه درې زما په وس کې وي دا خو بس ما په ځای باندې حل کړې دا مسلې خو دا 4 زما د وس نه بهر ده دا زما وس کې نه ده دا تېره شوه چې ماسخوتن شو او دې سملاسته ورته وی وره زما بنده چې ستا په وس کې کومه وه چې توبه ایستلو هغه دې وکړه چې ستا په وس کې وه چې هغه له دې پیسې ورکول ودې کړل ستا په وس کې وه چې دا غلام د غلامۍ نه ازادول هغه تا وکړل نو زه خو غیرتي ذات یم نو چې زما په وس کې زه به هغه نه کوم ما تا ته او غلام ته او ټولې جمعې ته بخښنه وکړه ما ټولو ته بخښنه وکړه محترم والله ذوالجلال غیرتي ذات دی خدای ته نه 4 درهمو ضرورت شته نه 4,000 درهمو شته نه د 4 لکو شته نه 4 کروڑو د ربو شته الله پاک وی لله میراث السماوات والارض دا هر څه د الله ذوالجلال دی والله ته پاتې دي موږ او تاسو د امتحان په شکل څوک غریب کې څوک مالدار کې خپل رب مه هېروئ د ګناهونو نه توبه وباسئ دا په کومو ګندونو موږ اخته یو محترمو دې نه توبه طایب شي الله دې مو تاسو ته د توبې توفیق راکړي په حسد باندې په بنیتیا باندې بغض باندې په غیبت باندې په چغلای باندې دو کسو په منځ کې د جنګولو او د مور او پلار بېادبي او ګستاخي مور او پلار خفه کول دردمنول ګاونډي ته ضرر رسول دا ډېر ناکاره بیماری دي دا ناکاره ګناهونه دي د دې نه ځان بچ کوي د الله ذوالجلال حق کړي وو نبی علیه السلام فرمایي تاسو غریب پیژنئ صحابه ورته وایي من لا درهم ولا دینار الله پیغمبر غریب خو موږ هغه چاته وو چې درهم دینار ورسره ني نقد ورسره ني سره سپین ورسره ني هغه عجز وي نبی علیه السلام فرمایل نه عجز دا نه دی
عجز دا دی چې پرز د محشر به راشي دومره نیکای به راړي دومره نیکای به راړي چې که په غرې کې د غر به چیت کي مطلب څه ډېرې به غر نه چیتېږي مثال داسې دومره به چې د نیکو یو غر به یو کس په راشي ورته به وایي د الله ذوالجلاله ده ما ته کنزل کړي دي بل به راشي الله تعالی به ورته وفرمایي د کنزلو بدل کې دې نیکو نه واخله بل به راشي ضربه هذا ما له غوزار را کړی ما له سپېړه استواسي بیسې زه بې عزته کړی یم شرمولی یم الله تعالی به ورته دې نیکو نه وله ورکوه بل به راشي چې زما یې دا سپکوالی کړو شتمه هذا کنزلي کړي دي او تا ضربه هذا دی وصفک دم نبی علیه السلام فرمایي بل به راشي زما وینه یې توی کړې ده الله تعالی به ورته وینه یې توی کړې د وینې په بدل کې اوس واخله د نیکای په لا ډېرې نیکای به یې کړي هغه نیکای به ختمې شي خلک به لا بیا هم پاتې نیکای هم ډېرې کړي دي خو ضرریو خلکو ته تکلیف دومره ورکړی دی مار لړمو ټکونه یې ورکړي دي ګاونډي په تکلیف د لارې ګاونډي په تکلیف داسې هر چا ته ضرر رسول دا یې کړي دي نو د هغې د وجې نه د نیکای ختمې شوې بیا به هم خلک راځي بیا به ورته الله پاک وایي چې نیکای خو نشته دی اوس خپل ګناهونه راړئ او د هغې په بدل کې په ده وراچوئ او نو د نیکو هغه غر ختم شو د ګناهونو یو غر ورباندې وخته نبي علیه السلام فرمایل دا د خدای غریب دی دا فقیر دی دا مسکین دی د دې غربت نه دی الله مونږ وساتي ټوله ورځ تېره شي محترمو مونږ الله خفه کړو مونږ الله خوشحاله نه کړو ټوله ورځ تېره شي او مونږ ګناهونه کوو مونږ در ماسخوتنه پورې سود رانغې موس ته وزګار نه شوې تلاوت ته وزګار نه شوې چېرته ذکر ته وزګار نه شوې بس ډېره نه شوه ډېره په دې کې اخته یې د بل نه مرای نه په ګوتو باندې راوباسې ځان پې مړې د بل وینه څکې یاره څه به کوو الله ته به څه جواب ورکوو دا ژوند خو ختم دی دا خو یو څو ورځې پس به تم ځې زه به هم ځم یو کس به دلته نه پاتې کېږو دې دنیا کې د پاتې کېدو څه انتظام شته نه او اپله ګورې اپله بیا د جوړښت څه انتظام نشته د هغه دا انتظام چې کېږي دې ځای باندې کېږي زه چې قبر ته وردن نه شم ته چې قبر ته وردن نه شوې من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینه قبر ته ورننوتې څه دې کړي نه دي تش تور لاړې څه به کې الله ته به څه جواب ورکوو دا ولې ما داسې کړي دي الله تعالی کیسه یې خو نه کوي چا سره وکیل خو درته نه وایي چې وکیل دې راپېښ کا کفیل راپېښ کا الله تعالی خو یتینا فردا ما ته به اکې وارې مخې ته ودرېږي زه به تا نه تپوس کوم ته به جواب راکړې دا دې ولې کړي دي څه به وایم چې دا ما ولې کړي دي چې مثال په طور ما دا پردی حق والی دی ما دا ځمکه ایساره کړې ده ما دې رټلی دی کنځلی دی بې عزته کړی دی د ده حق مې والی د ده عزت مې لوټلی د دولت مې لوټلی دا ما ولې کړي دي الله ته به څنګه ووایم چې دا ما ولې کړي دي څه جواب دی موږ سره محترم الله ته به څه جواب ورکړو الله ته خدای پاک کوئی ته څه شی زما مخ مې هغه ته یوم یقوم یوم یقوم الروح والملائکة صفا ما ته به روح مخې ته غلی ولاړي جبریل فرشتې به ولاړ لا یتکلمون خبرې نشي کولی ته به څه ووایې زه به څه ووایم الله زموږ د حقیقت سترګې کلاو کړي خدای دې د عمل توفیق راکړي خدای دې را سره د آخرت غم او فکر پیدا کړي او الله ذوالجلال دې راته خپل رضا را نصیب کړي الله دې زموږ د ټولو دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي د دنیا او د آخرت د ذلت او د رسوا نه دې الله مونږ وساتي او الله ذوالجلال دې مونږ تاسو ټول د آخر زمانې د ناکاره فتنو فسادونو نه په امان کړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین